ما درته دم ویلو شي نن سبا په معاشره کې وعده خلافي دا ډیره عامه شوې ده، که ځوانان دي که بوډاګان دي وعده خلافي کوي، که سړي دي او که ښځې دي نو وعده خلافي کوي. د وعده خلافي څو اقسام دي دا زمانه واورئ. وعده خلافي دا ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده، عظیمه ګناه ده، د توبې نه غیر د دې معافي هم نه کېږي. که چېرته یو مسلمان د دې نه توبه ونه باسي د دې معافي هم نشته. ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده، لکه څنګه سود، دغه رنګې غلا، زنا، شراب، د مور او پلار سره بد اخلاقي کول، قتل کول، دا غټ ګناهونه دي. ورسره وعده خلافي دا هم لویه ګناه ده. او څوک چې غټې ګناه ته جایز ووایي او حلال ورته ووایي، که دا سړی دی او که ښځه ده نو دا د اسلام نه وځي او دا کفر ته داخلېږي. الله دې موږ او تاسو وساتي. ځینې خلکو ته به ووایه چې دا ګناه مه کوه، دا غټه ګناه ده، الله پې خفه کېږي. نو تا ته به جواب کې وایي چې مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا امیر صاحب حاجي صاحب دا ګناهونه خو ټول خلک کوي، نو چې ما وکړه نو څه خبره ده. نو ته ګناه ته جایز وې، یعنی غټي ګناه ته جایز وې او ګناه ته ګناه نه وې، نو دا خو ته کفر ته داخلېږي. ګناه ته ګناه وایا، کله چې درنه ګناه وشوه نو توبه وباسه. په دې باندې شیطان خفه کېږي، الله جل شانه په دې خوشحالېږي چې د ګناه نه توبه وباسي. نو شیطان چې کله ستا ذهن داسې برابر کړ چې پلان کیا یا پلان کوي ګناهونه کوه، ټوله دنیا لګې د دغه ګناهونه کوي، نو که تا وکړه څه خبره ده، نو ګناه درته وړه ښکاره شوه. ګناه یو صحابي فرمایي ګناه دې ته مه ګوره چې دا وړه ده او که غټه ده، وایي ته دې ته وګوره چې ته د ډېر لوی رب نافرماني کې. ګناه خو ټیک ده وړه ده، خو ته نافرماني د ډېر لوی رب کې، ولهذا د ګناه نه ځان وساته. نو زما ورونو خبره مې دا کوله چې وعده خلافي دا کبیره ګناه ده، دا لویه ګناه ده. الله دې موږ او تاسو وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکو کې د وعده خلافي ډیر زجر فرمایلی دی. خپل امت په زور نه سره خبر کړی دی، په تیزۍ سره خبر کړی چې وعده خلافي نه ځان وساتئ. ولې؟ د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آیت المنافق ثلاث، د منافق سړی او ښځې دا درې نښې دي. یو حدیث کې څلور نښې راغلي دي. اذا حدث کذبا، کله چې خبرې کوي دروغ به وایي. و اذا وعد اخلف، کله چې یو بل سره وعده وکړي مخالفت به د وعدې کوي. و اذا اؤتمن خان، او کله چې امانت ور سره کېښودلی شي په امانت کې به خیانت کوي. بل حدیث کې ور سره دا څلورمه نښه هم د منافق ذکر راغلی ده. و اذا خاصم فجرا، او کله چې دغه منافق سړی او منافقه ښځه د چا سره جنګ لړیو لګي، بحث مباحثه ور سره راشي، نو بیا څه کوي زما وروره، کنزل کوي، څه کوي زما خوري، کنزل کوي یو بل ته، پوچ وایي، پیغورنې یو بل ته کوي، پیغورونه ورکوي په ګناه سره، کنزل کوي، قوم قبیله زوري، او دا عمل په ښځو کې ډېر دی او دا د منافقانو علامه ده. د دې نه به انشاءالله توبه وباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان درته ویم، د ځان نه ویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د وعدې مخالفت کوي په اسمان کې فرشتي الله جل شانه، په ځمکه کې ټول انسانان د دې وعدې ماتونکي باندې، که سړی دی او که ښځه ده، که ځوان دی او که بوډا دی، که حاجي صاحب دی او که امیر صاحب دی او که مفتی صاحب دی او که پیر صاحب دی او که تبلیغي دی، چې د وعدې مخالفت کوي، الله جل شانه فرشتي انسانان په لعنتونه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او بیا ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي او د دې ښځې نه چې وعده مخالفت کوي، نه به فرض عمل قبلیږي، نه به نفل عمل قبلیږي، تر هغې پورې چې توبه ونه باسي. زمارونو نو د وعدې خلافي، وعده ماتول، وعده نه پوره کول، دا یو قسم دروغ راغلل. ځکه کله چې ته چا سره وعده کې، نو ستا زړه کې به دا اول نه دی چې زه دا وعده نه پوره کوم، او که ستا زړه کې دا و چې دا وعده زه پوره کوم، او بیا څه مسله پیښه شوله، څه عذر پیښ شو،
یا ستانه هیر شو نو ته د وعدې مخالف نه ته ګناهګار نه یا درنه هیره شوله یا څه عذر پیش شو دا د وعدې مخالفت نه دی خو نه د شروع نه د سټارټینګ نه د ابتدا نه ستا په زړه کې دی چې ته خبره کې چېرې زه به دا کار دې سړي ته نه برابروم زه به دا پیسې نه ورکوم زه به د سره دیزي ته نظم خو هسې خبره کوم نو دا وعده خلافي شه دا دروغ شو د الله جل شانه او د ټولو انسانانو په دغه سړي باندې لعنت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه تی فرض عبادت قبلیږي نه تی نفل عبادت قبلیږي نه تی ذکرونه قبلیږي نه تی تلاوتونه قبلیږي تر هغې پورې چې د منافقت د دې خوی نه توبه ونه باسي زمارونو او د منافق یو څو نښې نور هم دي قرآن عظیم الشان کې ذکر دي دا خو په حدیثو کې څلور نښې راغلي دي خو د حدیثو کې هم د منافق د نښو حصر نه دی دا پکې اخري حد نه دی ګنې چې د منافق دغه څلور نښې دي او نورې به پکې نه الله جل شانو فرمای منافقان چې دي دوی د مرګ نه هم ډېر یېرېږي هغه سړی او ښځه مسلمان چې د مرګ نه ډېر یېرېدل دا هم د منافقت د منافقانو یو علامه ده او یو خوی دی دغه رنګې جهاد ته نه تلل دا هم د منافقانو علامه ده جهاد نه به هغوی پټېدل دغه رنګې بخل کول دا هم د منافقانو علامه ده د علماو پسې کنزل کول دا هم د منافقانو علامه ده ځکه عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو سردار د منافقانو رئیس د مدینې منورې و په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ظاهري ایمان راوړی او نور صحابه مهاجر او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ظالم نه ډېر تنګ و تر هغې پورې چې کفر کې ورته مرګ راغی کفر کې ورته مرګ راغی د منافقت نه توبه ونه ایستله په خوله باندې مسلمانو په زړه باندې کافرو منافقان دغې ډول نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جهاد نه را روانو نو د خپلو ملګرو ته وویل او دا م ورسره اوس جهاد ته هم تللی دی دا واورئ دا ورسره جهاد ته هم تللی خو دی منافقه لئن رجعنا الى المدینه وایي که چېرته موږ مدینې منورې ته واپس لاړو دا منافق څه وایي لنخرجن الاعز منها الاذل منګ عزتمن خلک یو که مدینې منورې ته واپس شو نو نعوذ بالله من ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا بیکاره سړی دی د ده په وینا باندې منګ عزتمن خلک دا بیکاره خلک دا د مدینې منورې نه وباسو دا خبره یې وکړله ګوره نو پیغمبر پسې کنځلې چا وکړلې منافق پسې وکړلې نو هغه څوک چې د علماو پسې د نیکانو خلک پسې اوس خبرې کوي دا د منافقت غټه علامه ده د دې نه به توبه وباسي هغه چې خپل بچی ته خبر شو د هغه م عبدالله نومو د دې پلار او د زوی یو بل سره ډېره مینه وه ورته وایي تا داسې ویلي چې موږ به ذلیله خلک موږ عزتمن خلک یو او ذلیله خلک به د مدینې منورې نه وکاږو وایي تا ته به چا ویلي وایي ما ته خبره را رسېدلې ده په خپله سورلۍ باندې ناستو د ګریوان نه کلک ونیو ټکې ورته ورکړه لاندې راوغورځاو په ځمکه باندې توره یې پسې راویسته وایي شابه ووایه چې زه ذلیل یم او مسلمانان او رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمند دی او ورته وایي ای عبدالله ته زما بچی نه وایي ستا بچی یم خو نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ده او ستا مقابله ده نن د کفر او د اسلام مقابله ده نن د منافقت او د خالص اسلام مقابله ده نن به پلار تا نه پرېږدم ورته وایي اولست عبدالله ته عبدالله نه زما بچی نه اولست ابني زما بچی نه ورته وایي ولې نه ستا بچی یم زه عبدالله یم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره تا قربانی کولی شم مور قربانی کولی شم مال قربانی کولی شم بچی قربانی کولی شم جایداد قربانی کولی شم خپل ځان قربانی کولی شم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشم پرېښودی وایه زما پلاره ولې دې داسې ویلي ووایه چې زه ذلیل یم هغه مجبوره شو چې بچی مې اوس قتل کوي ورته وایي زه چې یم ذلیل یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمند دی شابه دویم ځل ووایه وایي بچیا زه ذلیل یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمند دی شابه بیا ووایه وایي ای زما بچیا زه ذلیل یم زه رسوا یم زه بېکاره سړی یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمند او د کار سړی دی نو منافقانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د صحابو پسې د علماو پسې به یې خبرې کولې کنځل به یې پسې کول لکه نن هم ځینې خلک وایي دا مولیان چې دي دا بیکاره خلک دي مولیانو وایي څه کړي دي مولیانو وایي کم کردار دی د مولا دومره غټ کردار دی
چې ته پیدا شوې نو ته مسلمان مولا کړلې، تا ته په غوږونو کې اذان وکړه، د الله جل شانه د وحدانیت کلمه ستا غوږونو ته ورسوله. ته چې څنګه پیدا شولې نو مولا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه خبر کړلې. ته چې پیدا شولې نو مولا صاحب د الله د وحدانیت نه خبر کړلې. ته چې پیدا شولې نو الله مولا صاحب ته د خپل رب د خپل د خالق نه خبر کړلې چې ستا یو رب ستا، ستا یو خالق ستا. ته چې پیدا شولې شیطان ستانه وشاړه، فرشتو ته دعوت ورکړه مولا صاحب په دې اذان باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ماشوم پیدا شو هغه ته تحنیک وکړي، سنت طریقه ده. مولا صاحب عالم دا به په خپله خوله کې کجوره وچوپي او هغه ستا بچي ته به په حلق کې دا لمده ګوته راخ کی نو الله جل شانه به ستا د بچي نه عالم وباسي، نیکمله به دې وباسي. مولا صاحب ستا بچي ته لالې خولې کې ورکړلې، ستا د بچي عزت یې وکړه، ستا عزت یې وکړه، ستا بچي ته په غوږونو کې اذان وکړه، تا ته د حقیقي چل وښوده، تا ته د سنت طریقه وښودله، ستا بچی مدرسې ته راواسته، قرآن ته یې کېناو مولا صاحب، ستا بچی د قرآن نه خبر کړ، ستا بچی د مون نه خبر کړ، ته د حج نه خبر کړې، د روژې نه خبر کړې، د ماروره د دې نه خبر کړې چې مور سره نکاح شته او که نشته، خور سره نکاح شته او که نشته، لور سره نکاح شته او که نشته، د ترور سره نکاح شته او که نشته. ته د طلاق نه خبر کړلې، ته د ټولو ګناهونو نه خبر کړلې، ته د ټولو نیکیانو نه خبر کړې، جنت ته ستا لاره سیده کړله، د جهنم نه تر واړولې. مولا صاحب دا توره کړله. نو مولا صاحب پسې خبرې څوک کوي؟ منافقان به ورپسې کوي. بله نښه د منافق سړي او ښځې څه شی ده؟ الله جل شانه فرمایي واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. کله چې مونځ ته روانیږي نو څه کوي؟ سس پس به روانیږي، مل پل به روانیږي، سس پس به روانیږي، بیمار بیمار به مونځ ته روانیږي. دا خوی زمونږ په خویندو کې نن سبا سخت ډېر دی. دا منافقت علامې په هغوی کې دغه علامه ډېره ده چې کله د اذان وخت داخل شي، ګوره ښځې چې دي که نه دوی به په اول وخت کې مونځ کوي، دوی به جمع ته صبر نه کوي. چې ښځه پویه شوله چې د اذان په صحیح وخت باندې وشو بس ښځه به پاسېږي، مونځ به وکړي، انتظار به نه کوي، نیمه ګنټه انتظار به ښځه نه کوي، د جمع انتظار به نه کوي، ښځه به پاسېږي، خپل مونځ به کوي. او که مونځ په وخت باندې ونه کړه نو الله جل شانه فرمایي واذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. کله چې دوی ته د مونځ اواز وشي، اذان وشي، نو د اذان په ټوکو باندې نیسي. دا هم د منافقانو یو علامه ده. او کله چې بیا مونځ ته پاسېږي نو سس پس پاسېږي. دا که ښځه پاسېږي دا منافقه ښځه ده، دا که سړی پاسېږي دا منافق سړی دی، دا که بوډا سس پس پاسېږي او ملګرو ته وایي کښېنئ ګپې لګو لاړ به شو. مولیانو د اذانونه ډېر وختي شروع کړي دي. وخت خو لا شته دی، ګرمي ده، پکې ته کښېنئ، ایسي ته کښېنئ. نه، ایسي ته مه کښېنه، پکې ته مه کښېنه. چاري بیلچه د لاسونو نه ګزار کا، دکان دې را بند کا، کارخانه دې بنده کا، هوټل دې بند کا. ولې؟ د منافقت د علامت نه ځان بچ کا. راځه جمعات طرف ته را روان شه، آخر د اذان دی څه دپاره؟ تو الله جل شانو فرمایي کله چې منافقانو ته د اذان ویلی شي د مونځ دپاره نو اتخذوها هزوا ولعبا، په لوبو په ټوکو باندې نیسي. زمړه دا مولین خو اوزګار دي، زمړه ور به شو، لډو ته به ناست دي، تاش ته به ناست دي، جوارې ته به ناست دي، موبایل ته به ناست دي، خو د الله جل شانه د اذان به هېڅ پروا نه کوي. واوره نن درته موقع ده، تا ته 10 ځلې د ورځې اذان کېږي، څو ځلې؟ 10 ځلې، 15 اذانونه شو او 15 اقامتونه شو. دا د الله جل شانه د خوا نه اواز دی. دا د چا اواز دی؟ د الله جل شانه د خوا نه تا ته اعلان دی چې ای زما بنده راځه د کامیابۍ ځي ته راشه، راځه د مونځ ځي ته راشه، راځه د نجات ځي ته راشه، راځه د ګټې ځي ته راشه. او ته نه راځي، خو داسې وخت به راشي چې کله قیامت شي نو یو کافر به الله جل شانه ته عرض وکړي الله ربنا ابصرنا وسمعنا، یا الله موږ خو هر څه ولیدل، الله موږ ستا قدرت ولیدو، ستا بادشاهي مو لیدله، د مرګ نه وروسته زندګي مو لیدله، الله موږ ته خو یو موقع راکړه که نه؟ بنده څه غواړې؟ الله سجده درته لګوم. نو الله جل شانه قرآن عظیم شان کې فرمایي دا املا به نیغ شي، سیخ بشي، سټیل بشي، اوسپنه بشي.
ما ته به سجده نشي لګولی. الله جل شانه فرمایي ما ته به زما دا بنده سجده نشي لګولی. نن در سره موقع ده، لس اذانونه اعلانونه درته کېږي، ته مونځ ته نه پاڅېږي. خورې تا ته ویم، وروره تا ته ویم، حاجي صاحب تا ته ویم چې څنګه اذان وشو په تا باندې واجب دی او فرض دی، جومات طرف ته را روان شه. د منافق بله علامه دا ده کله چې اذان واوري نو هغې ته به صحیح غوږ نږدي، هغې باندې به پروا نه کوي. دقه رنګې او کله چې مونځ ته را پاڅېږي سس پس به را پاڅېږي چې جومات ته راشي. اله وایي جومات کې خو بجلي نشته. هغه د سیټ صاحب او د ګورنر صاحب بچیا د الله جل شانه کور ته راغلی او که دومره باتوري نو راشه جومات کې پلانټ ولګوه، که دومره تکړی کور کې د اے سی لګېدلی جومات کې هم اے سی ولګوه، که دومره بهادري په کور کې د کولرې لګېدلي په جومات کې هم کولرې ولګوه، که دومره تکړه او نري جومات ته د اوبو کولر واخله واوره پکې اچوه، کور کې د کولر لګېدلی که نه تاسو ته هم نو ټولو کورونو کې شته که نه. او جومات ته چې راشي الې ګرمي ده، نو چې ګرمي ده تکړه شه دا د ګرمۍ د اسباب ختم که نه. او چې ختم دې نه کړه او ګرمي ده په تام ګرمي ده، په ملا صاحب باندې هم ګرمي ده، په حاجي صاحب باندې هم ګرمي ده، تبلیغي باندې هم ګرمي ده، ماشوم ته هم ګرمي ده، ځوان ته هم ګرمي ده، بوډا ته هم ګرمي ده. او دا تکلیف دا صحابه تیر کړی دی، داسې تکلیف صحابه د مونځ دپاره تیر کړی دی. تاسو ته پته شته چې مسجد نبوي کله جوړ شو نو دې دا دیوالونه نه وو، دا ګې ودرولې وي، دې خوا هم لږې تیږې ایښې وي، دې خوا هم تیږې ایښې وي، او بره د مسجد نبوي په چت باندې دا د کجورو هغه ډډونه کېښودل او د هغې څانګې پرې واچولې. او یو صحابي فرمایي یو وخت کې باران شو او وی رأیت جبهة رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی مبارک ولید، وعلیه اثر التراب، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تندی باندې خټې خاورې پرتې. دا څوک دی؟ دا سید الاولین والآخرین دی. دا څوک دی؟ دا آخري پیغمبر دی. دا څوک دی چې قرآن عظیم الشان ورته نازل شوی دی. دا څوک دی چې خپل امت د پاره جهادونه کړي دي، د اسلام د پاره د قرآن د پاره جهادونه کړي دي. دا څوک دی په احد کې غاښونه شهیدان دي. دا څوک دی په احد کې مخ مبارک زخمی شوی دی. دا څوک دی په احد کې وینه توی شوې ده. په احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټوپۍ هغه سیخان په مخ مبارک کې دننه شو. دا څوک دی؟ یو کافر په گزارو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ زخمی شو. دا رسول لپاره دا هغه پیغمبر دی نن په تندی باندې خټې لګېدلې دي، الله جل شانه ته په سجده باندې پروت دی. اوس وایه دلته به ګرمي څومره چې د هغې چت نشته، دلته به یخني څومره چې د هغې چت نشته، باران کې به ډایرک اوبه راتوی کېدلې او صحابو به په خټو کې منځونه کول. نن چې موته جومات ته راشو منافقت غټ علامه راښکاره شي. ملا صاحب بیان دې ډېر اوږد کړی و، نن ملا صاحب نن د تلاوت کې ډېر اوږد نه کړ، یاره نن خو سخته ګرمي وه، شا به زر زر ودرېږئ. ولې راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې څومره وخت تېر کړی، صحابو څومره وخت تېر کړی، ځان خبر کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم مقتدي چې د امام انتظار کوي، کم مسلمان په جومات کې ناست دی او د جمع انتظار کوي چې جمع یو ګینټه وروسته ودرېده که نیمه ګینټه وروسته ودرېده، نو دې سړي پسې مونځ سټارټ شي او ثواب ورپسې الله جل شانه لیکي. مثلا ته جومات ته رالې 10 منټه مخکې راغلی، ته د جمع په انتظار ناست دی، داسې ده لکه ته چې فرض مونځ کې ولاړې، تا پسې ثواب لیکل کېږي. ته نیمه ګینټه مخکې رالې او جمع نیمه ګینټه وروسته ودرېده، داسې ده لکه چې فرض مونځ ته ولاړې، ثواب در پسې سټارټ دی. ته ګینټه مخکې رالې، داسې ده لکه چې ته ګینټه مخکې په فرض مونځ باندې ولاړې او ثواب در پسې سټارټ دی. زه دا نه ویم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. د منافق بله علامه دا ده چې دا چې کوم عمل کوي د ځان ښودنې دپاره به یې کوي. قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه فرمایي الذین هم عن صلاتهم ساؤون ارأیت الذی یکذب بالدین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. دغه خلک چې مونځ کوي نو ځان به پرې ښیي، ځان منافقان چې مونځ کوي نو څه به ځان به پرې ښیي، یاره مونځ ته ځکه ځمه چې بیا به محاله کې څوک په ما باندې اعتبار نه کوي. نه که اعتبار در باندې کوي او که نه کوي، دا د الله جل شانه فریضه ده، دا ادا کا. د دې دپاره
فرض مونږ مه کوه چې ما ته ښه سړی ووایي، ما ته ښه لجي صاحب ووایي، ما ته څوک مونځګزاره ووایي، زما په دوکاندارۍ باندې څوک اعتماد وکړي ځکه مونځ کومه، زما په تجارت باندې څوک اعتماد وکړي ځکه مونځ کومه، خان صاحب رانه خوشحاله شي چې دا زما نوکر خو ښه سړی دی. نه 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 نه، مونځ اودس کوه د څه لپاره؟ د الله جل شانه د خوشحالېدو د رضا دپاره. نور ټول کارونه به الله جل شانه ټیک کوي. دا د الله جل شانه وعده ده. نو زمارونو الله جل شانه دې موږ او تاسو د منافقت د علامو د نښو نه وساتي. چا کوم چې دغه نښې موجودې زماروره دغه سړی دی او که دغه ښځه دا منافقان دي، او که یو هغه نښه پکې وه نو د منافقت یو نښه پکې ده، که دوه نښې پکې وي د منافقت دوه نښې پکې دي، که درې نښې پکې وي د منافقت درې نښې پکې دي، او که ټولې نښې پکې د منافقت موجودې وي نو دا د ایمان تازه کي، دا د توبه وباسي. د هر یو علامې د منافقت د توبه ایستل پکار دي. نو ما خبر ادا کوله چې نن سبا په معاشره کې وعده خلافي ډیره کیږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافقت درې نښې دي. یو نښه پکې دا ده اذا واعد اخلف، کله چې چا سره وعده کوي مخالفت کوي. نن سبا ستاسو خیال شته په موبایل باندې وعدي به د هغې مخالفت، په تجارت کې وعده به د هغې مخالفت، په کاروبار کې وعده به د هغې مخالفت، په انجینیرینګ کې وعده مخالفت، په مصریتوب کې وعده کوه بیا مخالفت، په دکاندارۍ کې وعده کوه بیا مخالفت، زمیندار سړی وعدې کوي بیا مخالفت. زما وروره چې وعده دې وکړله نو ستا په زړه کې به دی چې دا وعده به پوره کوم، چې پوره دې نه کړله نو دا د منافقت یوه غټه نښه شوله، توبه به دې وباسي. ما یو آیات کریمه تاسو ته ویو، دې کې الله جل شانه د صحابو د وعدې د وفا ذکر فرمایي چې اے مسلمانانو، الله جل شانه فرمایي تاسو چې ایمان یادوئ دا صحابو نه یاد کړئ، تاسو چې تعلیم یادوئ د صحابو نه یاد کړئ، تاسو چې قربانی یادوئ او په اسلام باندې سر شیندل یادوئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه یاد کړئ. الله جل شانه فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، ځینې د مؤمنانو نه الله جل شانه فرمایي داسې خلک هم شته دي صدقو پوره کړلې ما عاهد الله علیه، کومه وعده چې د الله جل شانه سره کړې وه الله دا وعده څنګه پوره کړه. الله جل شانه فرمایي فمنهم من قضى نحبه، ځینې په دې کې داسې وو چې هغوی خپل نظرونه پوره کړله، ومنهم من ينتظر، او بعض صحابه داسې دي چې وعده کړې ده د خپلې وعدې د پوروالي انتظار کوي، وما بدلوا تبدیلا، او خپلې وعدې دوی هرګز ماتې نه کړلې بلکې پوره یې کړلې، بدل یې نه کړلې. دا آیت کریمه چې الله جل شانه د کوم صحابي صفت کوي دا څوک دی؟ دا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ دی. الله جل شانه فرمایي چې ما سره وعده کړې وه انسانانو وعدې مه ماتوئ، زموږ ستام د الله جل شانه سره وعدې شته. کله چې د ایمان راوړه لا اله الا الله، د الله نه سوا بل معبود نشته، وعده شوه که نه؟ هغه تا وویل اقرار دی وکړه الله ستا نه غیر بل عبادت لایق نشته، بیا زیارتونو پسې مه ګرځه، بیا د بوتانو پسې مه ګرځه، بیا د نورو معبودانو پسې مه ګرځه، دغه الله جل شانه ستا رب شو که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او محمد یا الله محمد نومې سړی چې دی دا ستا رسول او ستا آخري پیغمبر دی، وعده شوه که نه شوله؟ ولې د نورو خلکو پسې ګرځي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې ولې عمل نه کې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت درته ولې سنت نه ښکاري؟ ولې درته د کافرانو طریقې بهترې ښکاري؟ او الله سره چې دې وعده کړې چې ستا د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري زمنه زما پیغمبر دی او زما رسول دی، نو ولې به د نورو خلکو په طریقو باندې روانې؟ وعده خلافي شوه که نه شوله؟ په کلمه کې ما تا د الله جل شانه سره مخالفت کړې، راشه واوره د دې صحابي. الله جل شانه مو تا ته دعوت را کوي چې دین ایمان یاد کړئ. دا څوک؟ انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ نوم یاد کړئ. څوک؟ انس ابن نضر. یو دی دا د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ تر دی کاکای دی. انس د مالک زوی دی او دا انس ابن نضر چې زه درته خبره کوم دا د نضر بچی دی. دا د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ تر دی، یعنی د وراره او د تر یو نوم دی. انس د هغه نوم دی او د دم نوم دی. دا چې د جنگ بدر نه پاتې شو، جنگ بدر داسې جنگ را جوړ شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې اعلان نه وکړي چې راوځي جهاد ته ځو. دا وګونو کې دا خبره کینه وي. په جنگ بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان نه وکړي چې ما سره لاړ شئ،
اعلان نو کړي چې مدینه منورې په کوڅو کې وګرځي او جنگ ته راوځي. بس کم صحابه موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره روان کړل. الته به دوه قبیلې وي، دوه ډلې وي. یو د ابو جهل ډله وه د جنگ د تورو د نیزو والا، او یو د ابو سفیان ډله وه هغوی چې د مال تجارت را روان کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دا خوښه وه چیرې دغه تجارت والا قافله باندې حمله وکړي او سامان تیوالي اسباب تیوالي دوی ته جایز و. خو د الله جل شانه دا خوښه وه چې د ابو جهل د ډلې سره جنګ وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په خوښه باندې فیصله وکړله او د ابو جهل د ډلې سره جنگ وکړ. جنگ بدر دغې ته وایي. دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام اعلان نه کړی. نو دا صحابي هم پاتې شوی و، انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه. د انس ابن مالک کاکا او تره ډېر به خفه و. یاره وایي د اسلام په اولني جنگ کې ما حصه وانه غستله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي، اے د الله رسوله که چرته د کافرانو مشرکانو سره ستا دوباره مقابله راغله لیرین الله ما اصنعو، الله جل شانه به وګوري چې زه څه کوم. یعنی الله جل شانه به د خپل بنده انس ابن نضر مقابله به د کافرانو سره وګوري، د خپل بنده زړورتیا به وګوري، د خپل بنده قرباني به الله جل شانه وګوري چې څنګه د الله د دین لپاره قرباني ورکوي. همدغه وا په 3 هجری باندې جنگ احد جوړ شو. جنگ احد داسې یو معرکه ده چې کافران د بدر د بدلی د پاره راغلل. هغې کې اویا سرداران د هغوی مردار شوي، ځان سره ښځې را روانې کړلې، شاعران را روان کړل، بچي را روان کړل، تورې را واغستې ښه پرېمانه، زغرې را واغستلي، اوښان او سونه را روان کړل، نیزې را واغستلي او دغه رنګې اوږده اوږده چاقوان او شوړکۍ را واغستلې. څه لپاره؟ نن مر مسلمانانو نه د بدر د ورځې تپوس کو. را روان شو او مدینه منورې ته مسلمانانو پسې راغلل او په مدینه منوره کې د احد طرف ته چې کافرانو واړول او مسلمانانو پسې جواب راولي چې جنگ ته راوځئ، نن به سره مقابله کوو. کور ته ورپسې کافران راغله. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې اے د بدر مجاهدینو، اے مهاجرین او انصارو راوځئ، مشرکین راغلي دي، راځئ د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنگ دی، راځئ د قرآن سره جنگ دی، راځئ د کلمې سره جنگ دی، راځئ مسلمانانو راوځئ. مسلمانان تیار شو راووتل. چې راووتل معرکه شروع ده، جنگ مسلمانانو وګاټه. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه صحابو ته فرمایلی وو چې په دغه جبل الرمات ورته وایي زه په الحمدلله خپله ولاړ یم، اوس ورکوټی شوی دی، دې غره باندې تاسو کینئ. که چېرته موږ جنگ وګاټه تاسو به هم نه راکوزېږئ، که چېرته موږ جنگ بیله هم تاسو به نه راکوزېږئ. بهرحال مسلمانانو خو چې څنګه د احد جنگ ونه ختم، مسلمانان کامیاب شو، صحابه د غنیمت پر راټولولو کې شو، کافران داسې منډې وایي وتښتېدل. دغه صحابه چې په غونډۍ باندې ناست دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلي نه به راکوزېږئ. ښه د دوی په خپل منځ کې اختلاف جوړ شو. ځینې صحابه د خپل مشر ته وایي چې ای مشره، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی چې مه راکوزېږئ، مقصد یې دا و به دشمن خو اوس ختم شو، جنگ ختم شو، کافرانو تښتېدل، ځئ چې ورکو شو. مشر ورته ویل که زه مړ شم ټوټې ټوټې شم نه کوزېږم، نیم کوز شو څه کوز شو څه پاتې شو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دلته یو خوړ دی، اوس هم پې سړک جوړ دی، دا خوړ نښې اوس هم شته ما لیدلی دې جبل الرمات نه داسې دا خوړ راتاو شوی دی. خالد ابن ولید رضی الله عنه دې وخت کې ایمان نه راوړی، ځان سره عکرمه د ابي جهل بچې، دام د کافرانو د فوج مشر دی، دام وروسته ایمان راوړي. دا دواړه یو ځای شولو او کافرانو حمله پرې خول کې پټه وکړله. دا جبل الرمات پرې غونډۍ باندې چې کم مسلمانان ناستو دا شهیدان کړل. په مسلمانانو یې ناڅاپي حمله وکړله. چې ناڅاپي حمله وشوله، صحابه تورې په تیکو کې ایښي دي، په کورونو کې هغه هم راوینېستلې او ګزارونه شروع شو. او یا مسلمانان شهیدان شو، د مسلمانانو سربراهان په شمول د حمزه رضی الله تعالی عنه، په شمول د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. او دغه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شکل دی سیوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګېده، صحابه ولیده، په کاڼو باندې ولګېده، په توره باندې ولګېده، په نیزه باندې ولګېده، غاښونه مبارک شهیدان شو، وینه روانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېهوشه پرېوت. کوم صحابه چې ولیده چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په دې باندې دوکه شو چې دا ګینه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، مونږ ولیده چې ولګېد، وګوره مصعب عمیر وفات دی، یعنې ګینې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. صحابه تورې کېښودلې.
د عمر رضی الله تعالی عنہ غوندې صحابي چې دی دومره زړور چې د اسلام دیم نوم دی هغه ور خطا شو او بل ور سره څوک ناست دی طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ العشره مبشرون دی دواړه داسې ناست دي او لاسونه په ځمکه کې داسې ور کړي دي جال سترګونه اوښکې روانې دي دغه انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ چې الله جل شانه سره وعده کړې وه که چېرته کافرانو سره ملاو شوم نو الله تا ته به خپله بهادري وښیم الله ته به د عاجزه بنده بهادري او زړورتیا وګورې چې په کومه طریقه باندې جنګېږم او زه څه کوم الله وعده یې کړې ده د رامنډه کړه عمر رضی الله تعالی عنہ ته راغی ای عمر پاڅه ولې هغه جالي لاسونه په خاورو کې ورکړي ولې جالي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغه نه بعد موږ ته جهاد څه پکار دی د هغه نه بعد نیک عمل به څه فایده وکړي د هغه نه بعد زندګي نه ده پکار جنګ موږ نه شو کولی د خپو نه ساتلې د عمر رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو حمزه وفات شو او یا مسلمانان شهیدان شو کافران لګي د خپل تور استعمالي مسلمانان ورخطا شوي د الله جل شانو سخت امتحان دی طلحه ابن عبید الله ته ورغه اے طلحه اے اولنیه مسلمان تا خو ډیر مخکې ایمان راولې دی دا مهاجر انس ابن نضر رضی الله عنه سره لګي دی چې الله جل شانه سره وعده کړی ورته وای پاڅه جهاد کو امر ته وای بس رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو جهاد ضرورت نشتا اوس نیک عمل به څه فایده وکړي ګوره دومره ورخطا شوی ناس دی سوچ د منځ تللی دی عقل د منځ تللی دی صحابه دومره کمزوري شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو بس صحابه کرام چې دي ډیر ورخطا شو دا ورته څه وایي وای ما د الله جل شانه سره وعده کړې ده په لاره باندې روان شو منډه واغسته وای عمر تعالی عنہ پاڅه اے طلحه ابن عبید الله پاڅه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه کلمه شهید شوی دی په کومه کلمه باندې راځي چې په هغې باندې ځانونه شهیدان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه دپاره شهید شوی دی راځئ چې هغې الله دپاره ځانونه شهیدان کو راځئ چې نن په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته زموږ ستا ژوند څه پیدا نه لري راپاڅئ حوصلې اوچتې کوئ راځئ چې ځانونه شهیدان کو منډه یې واغېستله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د انصارو سردار دی باچا دی مشر دی صحابي دی هغه د لاس نه ونیو څه کې انس ابن نضر ورته وایي اے سعد رضی الله تعالی عنہ ما پرېږده والله انی لاجد ریح الجنة من قبل احد قسم په الله ما ته د جنت خوشبویي د احد د غر د خوانه را روانه ده ما پرېږده کافرانو باندې ورمنډه وام او د جنت خوشبویي ما ته د احد د غر نه را روانه ده د جنت الفردوس خوشبویي په ما باندې را روانه ده ما پرېږده زه خپل الله سره ملاقات کوم ما د الله سره وعده کړې ده چې زه به الله ته خپله زړورتیا ښیم زه به صحیح جنګ کوم زه به وروستو نه راځم زه به په دشمن مخامخ ورځم منډه یې واغېستله تورې یې راوویستله چې تورې یې راوویستله کافران لګیا دي مسلمانانو باندې ګزارونه کوي دا د کافرانو په ډله کې ورننوته او جنګېږي کافران وایي نو دا یوازې دی او کافران په زرګونو باندې دي انس ابن نضر رضی الله عنه چې وردن نشو نو کافران پې ډیرو د ده لاسونه کمزوري شو زخمی شو او 83 زخمونه په بدن باندې ولګېدل شهید شو په ځمکه باندې پرېوته روح چې لاړ انا لله و انا الیه راجعون او الله جل شانه سره وعده پوره کړله نو الله جل شانه فرمایي ما سره بالکل وعده پوره کړله او چې کله په ځمکه پرېوته صحابه کرام فرمایي بلکې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي کله چې په ځمکه باندې پرېوته موږ نه پېژانده چې دا پکې څوک دی د ده خو او کافرانو ظالمانو څه وکړل مسله که مسله عربي کې څه ته وایي بدرنګې که غوږونه هم ترې کټ کړه پوزه هم ترې کټ کړله سترګې هم ترې وویستلې د ګوتو بندونه هم ترې کټ کړه همدغه رنګې د خپو ګوتې هم ترې کټ کړلې او سیده مبارکه یې ورته وڅیرله انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صحابه وشمارل په ده باندې 83 زخمونه و څه په تورو باندې وال شوی و څه په نیزو په غشو باندې وال شوی و او څه په چړو او په چاقوانو باندې وال شوی څو زخمونه 83 زخمونه به پراته نو وایي موږ نه پیژانده ربیع ورته وایي د خور وا دا راغله وایي تاسو پرېږدئ دا سړی زه پیژنم چې کله د بدن مبارک داسې کولاو کو ویلی ده نو در په بدن باندې زخم او یا د ګوتې د بندونو نه وپېژانده او یا په بدن باندې یو ټاپه و د هغې نه وپېژانده د هغې نه وروستو پې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړله او دا داسې صحابي دی چې د ربیع دا خور چې دا یې وپېژانده دې یو وخت کې یو بل چا باندې ګزار وکړه مسلمانه باندې او د هغې غاښ وواته نو چې غاښ یې وواته
هغه قبیله راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ شابه زمونږ د خور نه غاښ ایستې د دې نه به غاښ وکاږي ځکه قرآن عظیم الشان کې آیات دی چې څوک د چا نه غاښ وباسي هغه به هم ترې غاښ وباسي چا چې رستانه سترګه وویسته ته به هم ترې سترګه وباسي چا در نه خپه کټ کړه ته هم دې خپه کټ کړه چا در نه غوږ کټ کړه ته هم دې غوږ کټ کړه او که دیت یې اخیستلو دیت یې هم شته دی خو ولې که هغه غوښتل چې قصاص پې اخلم د غوږ په بدله کې غوږ کټ کوم بلکل یې درنه کټ کولی شي د سترګې په بدله کې سترګه وکاږم بلکل یې درنه سترګه ایستلی شي د پوزې د کټ کېدو په بدله کې مسلمان ستا نه پوزه کټ کوي بلکل یې درنه کټ کولی شي او که معافي وکړه او دیت یې اخیسته نو بس دا بهتره خبره ده غاښ یې ترې وویسته ربیع د دې صحابي خور د انس رضی الله تعالی عنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د دې قبیله دیت نه اخلي قصاص اخلي ستا د خور نه به غاښ وځي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې ودرېد ورته وایي ای د الله رسوله زما د الله په ذات قسمي چې زما د خور غاښ به نه وځي بس قسم یې وکړو یاره هغوی دیت نه مانوي موږ به غاښ وکاږو د دې زنانه نه د دې صحابي د خور نه خل حیران دي د خو قسم وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے القصاص فی کتاب الله اے انس ابن نضر تا ته پته نشته قصاص خو د الله په کتاب کې راغلی ورته وایي زما د الله په ذات قسمي چې زما د خور غاښ به نه وځي د الله رسوله زما په دې باندې عقیده ده او ایمان دی زما بهرحال چې لږ وخت تیر شو هغه قبیله چې زه دې کو خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله ای د الله رسوله وایي موږ د دې زنانه نه غاښ نه وباسو موږ ته د دې په بدله کې دیت او پیسې راکړي نو چې پیسې هغوی واغستې او دیت یې واغست رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي راوغوښته دا اوس چې دا کارنامه کوي دا زړورتیا باندې جنګیږي او درې اتیا زخمونه په بدن باندې راځي د الله جل شانه د کلمې دپاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوغوښته ورته او صحابو ته فرمایي دی داسې لاس نه ونیو اے صحابو وی والله په ځمکه کې د الله داسې بندګان هم شته لو اقسم علی الله که چېرته په الله قسم وکړي لابره الله الله پاکې بری کوي په قسم کې الله هغه کار کوي چې دوی په کومه خبره باندې قسم کړی نو محترمو دې صحابي د الله جل شانه سره وعده کړې وه او وعده یې څنګه پوره کړله ما ته هم وعدې کو د مور سره وعده کو د دوست سره یې کو د پلار سره یې کو په تجارت کې د خلکو سره کو په دکاندارۍ کې کو خو د وعدې ټول مخالفت دی نو د صحابو نه به د وعدې د پوره کولو چل یادو الله جل شانه علما ته تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي